د ډومیسټک چیمپئن لیگ نن دویم سیمی فائنل میچ او چې دا سیمی فائنل میچ د محمدرضوان لوبډلې مارخور په مقابله د شاهین شاه افریدي لوبډلې د لاینز چې د انفارچونیټلی په دغه میچ کې په فیصل آباد چې کوم ګراوند دی فیصل آباد کې باران او چې د باران په وجه باندې دا میچ کینسل کړل شوی دی او پی سی بی دا رولز یې خو دی چې د باران په وجه باندې پلی آف کینسل شو نو بیا به هغه لوبډلې ګټلې وي سیمی فائنل چې کومه لوبډله په ګروپ کې په ټاپ پوزیشن باندې راغلی نو دیزه کې د محمدرضوان د لوبډلې خوش قسمتي دا و چې په ګروپ سټیج کې د محمدرضوان لوبډلې څلورو کې درې میچونه ګټلیو او د شاهین افریدي بد قسمتي دا و چې په ګروپ سټیج کې د شاهین افریدي لوبډلې په څلورو کې صرف یو میچ ګټلو نو په دې سیناریو باندې د محمدرضوان لوبډله فائنل ته کوالیفای شو فائنل به چا سره بل دا کم سیناریو چې پی سی بی جوړه کړې و دینه مخکې دا سیناریو آی سی سی هم جوړه کړې و چې په هغه باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو او آیا دا سیناریو امپلیمنٹ کول پکار د راتلونکي کرکټ کې کنه په دې باندې هم خبره کوو او د تاسو رائے به هم د کمنټ په ذریعہ په دې ویډیو کې خلم نو خپل رائے به هم په کمنټ کې شریک کوئ نو په هم ډیټیل سره خبره کوو نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ د ډومیسټک چیمپئن لیگ فائنل به اوس د مارخور ورسز پینتروي یعنی د شاداب خان لوبډلې او د محمدرضوان لوبډلې چونکه محمدرضوان هم د دې ډومیسټک لیگ نه آوټ شوی دی ځکه پی سی بی دا فیصله کړې و چې کم کھلاډیان د انګلند خلاف ټیسټ سیریز د لپاره سلیکټ شوي دي نو به نور ډومیسټک کرکټ کې د ډومیسټک چیمپئن لیگ حصہ نه جوړیږي نو محمدرضوان شاهین افریدي بابر اعظم غټ غټ کھلاډیان عامر جمال دا الریډي د ډومیسټک لیگ نه آوټ شوي وو جی شاداب خان هم کې دی شي په فائنل میچ کې نه وي فائنل میچ په اوس د ډومیسټک چیمپئن لیگ د شاداب او د رضوان د لوبډلې وي اوس دا سیناریو تیر شوی چې کوم ورلد کپ هغه کې آی سی سی اناونس کړی و کچاره سیمی فائنل کې وای باران کیږي او سیمی فائنل دوه لوبډلې وتی وي نو هغه لوبډله به فائنل ته کوالیفای کیږي چې کوم لوبډلې په ګروپ کې ښه گیم کړی وي په ګروپ کې چا زیات میچز ګټلی وي نو دا سیناریو پی سی بی هم د ډومیسټک چیمپئن لیگ د لپاره جوړه کړی و چې کم ټیم په ګروپ سټیج کې زیات میچونه وګټي په های پوزیشن په های رینک باندې فینیش کې ګروپ سټیج نو هغه سیمی فائنل کې هم دا ایڈوانټیج دی کچاره سیمی فائنل د باران د لاس خراب شو نو هغه لوبډله به فائنل ته کوالیفای کیږي چې کومې لوبډلې په ګروپ سټیج کې زیات میچونه ګټلي وي نو دې ځکه د رضوان لوبډلې په ګروپ سټیج کې درې میچونه ګټلي او د شاهین افریدي لوبډلې په ګروپ سټیج کې صرف یو میچ ګټلو چې په دې سیناریو باندې د محمدرضوان لوبډله فائنل ته کوالیفای شو جی اوس دا سیناریو تاسو مالا په کمنټ کې وایي چې آیا دا راتلونکي ټایم کې کرکټ کې امپلیمنٹ کول پکار دی یا ختمول پکار دی ځکه سیمی فائنل یو داسې میچ چې دا غټ میچ وي او دا میچ آډینس کرکټ شایقین چې کوم وي ای قتل غواړي بل کھلاډیان چې کوم وي په ډېر زیات مهنت باندې سیمی فائنل ته رسیدلی وي چې هغه سیمی فائنل بیا د باران په وجه باندې کینسل شي او بل لوبډله فائنل ته کوالیفای شي او دې سره خو یو کرکټ فین ډیس اپوینټډ شي یو هغه کھلاډیان د کرکټ فین نه زیات ډیس اپوینټ وي چې کوم کھلاډیان په دې وجه باندې بهر کړی شي چې ګروپ سټیج کې ښه گیم نه کړي چونکه ګروپ سټیج خو الریډي بسای تیر کړی د اوس فائنل سیمی فائنل ته کوالیفای شوی دي نو زما په خیال دا رولز چې کوم دی دا کرکټ نه وښکل پکار دي ځکه کرکټ شایقین غواړي چې میچ وګوري اوس بغیر میچ شوی د رضوان ټیم فائنل ته کوالیفای شو او د شاهین افریدي سیمی فائنل نه باران په وجه باندې بهر شو چونکه باران د قدرت د طرف دی نیچرل کال دی نو دې ځکه دغه د نیچرل کال په وجه باندې دومره غټ رولز د سیمی فائنل غټ میچ د لپاره نه دی امپلیمنٹ کول پکار د ما خیال په خیال باندې تاسو خپل رائے په کمنټ کې شریک کړئ والسلام